یو بل ملګري دا تپوس کړی دی چې دا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ظنوا بالمؤمنین خیرا یا ظنوا بالمؤمنین خیرا یا ظن المؤمنین خیرا، دې کې کم یو ټیک دی او کم یو ټیک نه دی. اصل کې اول تپوس دا ضروری دی چې دا حدیث ثابت دی او که نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او که نه دی. نو دا خبر را به یاد وساتئ ښه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی. یو کتاب کې سندن دا حدیث نه دی راغلی. موږ نه دی منطق کیدی شوي، موږ دا نه وایو چې ګنې نشته دی، موږ دا وایو چې ګنې نه دی راغلی، مطلب دا امامان نه دی منطق. حفاظ الحدیث د احادیثو چې کوم حافظان دي او د 7 لاکو او د 10 لاکو احادیثو حفاظ دي، هغوی دا نه دی منطق. نو چې هغوی نه دی منطق دی مطلب دا شو چې دا نه دی راغلی. نو ظنوا بالمؤمنین خیرا دا حدیث سندن نه دی راغلی. عامو کتابونو کې شته. امام رازی صاحب تفسیر کبیر کې صورت حجرات کې لیکلی دی او قول علیه السلام ورته ویلی دی. نورو داسې عامو کتابونو کې شته، خو دا حدیثو په کتابونو کې نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول نه دی. د دې اصل کې عبارت د دې داسې دی، ظنوا بالمؤمنین خیرا دام ټیک دی، ظنوا پکار دی، او ظن المؤمنین خیرا دام ټیک دی، ظن المؤمنین خیرا دام ټیک دی، دا به جمع شي. او ظن المؤمنین دا به واحد مذکر مخاطب شي، ظن بر وزن کفه، نو دا به بیا هم ټیک شي، ظن المؤمنین خیرا. او دا چې کوم مشهور دی ظن المؤمنین خیرا، نو دا بیخي غلط دی، د دې هېڅ قسمه اعراب نه جوړیږي ښه. دا خبره هم ختمه شو.